بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الحادي والعشرون یعنی 21م درس دی او په 21م درس کې به انشاءالله موږ نن تمرین حل کوو. تمرین یعنی مشق او د کتاب د سر نه زموږ 94 درس دی یعنی 94 درس هم دی. په دې نن تمرین کې موږ له 2 سوالونه راکړي. په یو سوال کې راکړي و د پښتو نه عربي جوړه کوي، دې اړخ ته پښتو راکړي و دې دا تاسو عربي جوړه کوي. او دویم سوال را راکړي د عربي نه پښتو جوړه کوي، د عربي را راکړي دا و د دې نه تاسو پښتو جوړه کوي. نو موږ چې کوم پښتو جملې دي و دې نه عربي جوړه کوي. نو اوله جمله دا وي زه خپل پلار سره یم. زه معنی د انا معنی د زه، خپل پلار سره یم، خپل پلار سره یم. عند معنی د سره، انا معنی د زه او عند معنی د سره. او والدی زما پلار یعنی خپل پلار سره. نو والد دا عند مضاف دی، دا والد مضاف الیه مضاف دی او دا یا ضمیر چې دی دا مضاف الیه دی. نو د دې معنی ده خپل پلار سره. انا معنی ده زه خپل پلار سره یم، زه خپل پلار سره یم. نو د اخیری چې کوم مضاف الیه وي کنه نو هغه نه به شروع کې بیا به ورپسې بل مضاف الیه مضاف وې معنی وکړي او بیا به اخیری کې چې د مضاف معنی کې. نو زه خپل پلار سره یم. انا عند والدی، انا عند والد پلار ته وایي، والدی زما پلار، خپل پلار. انا عند والدی زه خپل پلار سره یم. انا عند والدی زه خپل پلار سره یم. خالد خپل گاونډي سره دی. گاونډي یعنی همسایه چې کوم خوا کې کور کې اوسیږي هغه ته گاونډي وایي. نو خالد خپل گاونډي، نو جاره خپل گاونډي. سره معنی د عند. خالد عند جاره، خالد عند معنی د سره، جاره خپل گاونډي. جاره دا جار مضاف الیه، دا عند مضاف، دا جار مضاف الیه مضاف او دا ها ضمیر دا مضاف دی. نو د ها ضمیر معنی د خپل او جار گاونډي او عند معنی د سره. خالد عند جاره، خالد خپل گاونډي سره دی. خالد عند جاره، خالد خپل گاونډي سره دی. شاگرد د استاز مخې ته ناست دی. شاگرد التلمیذ د استاز مخې ته ناست دی. امام الاستاذ دا امام مضاف، استاز مضاف الیه. نو التلمیذ شاگرد امام الاستاذ د استاز مخې ته ناست دی، د استاز مخې ته دی. التلمیذ استاز امام المسجد د امام الاستاذ د استاز مخې ته دی. ٹھیک شو جی. مخکې بل 4 نمبر جمله پښتو کې راکړې وي محمود د شاهد او خالد مینس کې دی. محمود دا محمود دی، دا د شاهد او د خالد مینس کې ناست دی. محمود د شاهد او د خالد مینس کې دی. ٹھیک شو. نو د دې وای محمود بین شاهد و خالد، بین شاهد و خالد، بین مضاف شاهد و خالد معطوف علیه مضاف الیه شو. نو محمود د شاهد او خالد مینس کې ناست دی، مینس کې دی. محمود د شاهد او خالد مینس کې دی. شاهد د محمود شاته دی، شاهد د محمود شاته دی، شاهد د محمود شاته دی. نو شاهد وراء محمود، شاهد وراء محمود، شاهد وراء محمود د محمود شاته دی. زما مدرسه، نو مدرستی، مدرسې ته وایي مدرستی زما مدرسه. د جماعت مخې ته ده. امام المسجد، مدرستی امام المسجد، مدرستی زما مدرسه، امام المسجد د جماعت مخې ته ده. جمیل یو هلک دی، ده ته وایي ته چېرته یې؟ جمیل این انت، جمیل ته چېرته یې؟ نو جمیل این انت، جمیل ته چېرته یې؟ جمیل این انت. جناب یا سیدی، جناب معنی ده یا سیدی، جناب په عربی کې معنی ده یا سیدی. زه ستا مخې ته یم. انا امامک، امام معنی ده مخې ته او که معنی ده ستا. انا زه امامک ستا مخې ته یم. رورجانا یا اخی الکریم، رورجانا په عربی کې به ورته یا اخی الکریم، موږ په پښتو کې وایي رورجانا، اردو کې وایي بیجان. رورجانا این المسجد، جماعت چېرته دی؟ این المسجد جماعت چېرته دی؟ نو ورله جواب ورکوي جماعت ستا مخې ته دی. المسجد جماعت امامک ستا مخې ته دی. المسجد
امامک المسجد امامک هغه ته تپوس کوي و یا اخي الکریم ای رور جانه اين المسجد جمعه چرته دی هغه جواب ورکوي المسجد امامک جمعه ستا مخې ته دی امام مضاف او کاف مضاف الیه نو امامک ستا مخې ته د امام معنی د مخې ته او کاف معنی د ستا نو المسجد امامک جمعه ستا مخې ته دی نو دا خو مونږ د پښتو جملو نه عربي جوړه کړه اوس یې راله د عربۍ جملې راکړي وي د دې تاسو پښتو کې ترجمه وکړئ خالد خلف الجدار خالد خلف الجدار خلف معنی د شاته او وراء معنی د شاته ٹھیک شو خالد خلف الجدار جدار دیوال ته وایي دیوال دا دیوال دی کنه د مونږ عربی کې ورته جدار وایو خالد خلف الجدار د دیوار شاته دی د دیوار شاته دی خلف مضاف او د الجدار ولا مضاف الیه خالد د دیوال شاته دی خالد خلف الجدار خالد د دیوال شاته دی الحدیقه باغ الحدیقه باغ امام البيت د کور مخې ته دی امام البيت د کور مخې ته امام مضاف او د بیت مضاف الیه امام البيت د کور مخې ته دی ٹھیک شو جی مکتب المدیر د محتمم دفتر مکتب المدیر د محتمم دفتر امام المکتبه د مکتبی مخې ته دی ٹھیک شو د محتمم صاحب دفتر مکتبی مخې ته دی مکتب المدیر د محتمم دفتر امام المکتبه مکتبه لایبرری ته وایي کتابخانې ته وایي مکتبه ورته وایي ٹھیک شو استاذ بین الطلاب طلاب د طالب جمع ده طالبانو منس کې دی استاذ طالبانو منس کې دی بین مضاف الطلاب ولا مضاف الیه بیت کور ته وایي بیتی زما کور بیتو کا ستا کور بیتو هو د هغه کور بیتو ها د هغې کور نو بیتی زما کور وراء شاته د څه شي هذا الشارع د دې روډ یا د دې سړک شاته زما کور دی بیتی زما کور وراء هذا الشارع د دې هذا الشارع معنا د هذا الشارع د دې روډ شاته وراء شاته زما کور د دې لارې شاته دی د دې روډ شاته دی د دې سړک شاته دی المدرسه مدرسه وراء شاته ده د څه شي شاته ده تلك البنایتی د آغه عمارت د آغه بلډینګ د آغه بنگلې شاته دی ٹھیک شو نو تلک د لري د پار راځي او تلک البنایتی د هغه بنگلې شاته یا د هغه بلډینګ شاته یا د هغه آبادی شاته یا د هغه عمارت شاته نو المدرسه وراء تلك البنایتی مدرسه د هغه عمارت شاته ده الخادم داخل الغرفه غرفه کمرې ته وایي داخل دننه غرفه کې دننه دی نو الخادم نوکر داخل الغرفه کمره کې دننه دی کمره کې دننه دی اردو کې کمرے کے اندر ہے دار الطلبه دار کور ته وایي الطلبه د مدرسو د طالبانو د طالبانو رهایشګاه د طالبانو د اوسېدو ځای د طالبانو رهایشګاه یا د اوسېدو ځای یا دغه ته نورم تاسو دغه ویلی شي جي عجیبه غونته کې نوم ورته په دې انګریزۍ کې وایي خو زمونږ انګریزۍ څه سویمه ده نو دار الطلبه د طالبانو رهایشګاه د طالبانو د اوسېدو ځای وراء المدرسه وراء شاته المدرسه د مدرسې شاته دی دار الطلبه رهایشګاه د طالبانو رهایشګاه وراء المدرسه د مدرسې شاته دی وراء المدرسه د مدرسې شاته دار الطلبه د طالبانو رهایشګاه وراء المدرسه د مدرسې شاته دی الحمام یو ګوره حمام دی حمام چې دی کنه دا کونترې ته وایي او حمام چې میم مشدد کې حمام نو دا غسل خانې ته وایي چې انسان پکې غسل کوي لامبي پکې هغې ته حمام وایي الحمام غسل خانه وراء مضاف دی المرحاض ولا مضاف الیه مرحاض بیت الخلا ته وایي چې کوم ځای انسان اودس ماتوي نو هغې ته بیت الخلا ورته وایي مونږ خلک ورته
بل د عجیبه غونته خو زمونږ خلک غسل خانه او بیت الخلا دواړه یو ګڼي او یاره بس دا غسل خانه ده. ٹھیک شوه. نو الحمام غسل خانه وراء المرحاض د بیت الخلا شاته ده. الحمام غسل خانه وراء المرحاض د بیت الخلا شاته ده. ٹھیک شوه. نو غسل خانه د بیت الخلا شاته ده. اوس وایي فاطمه قریبة من الوالدة مور ته نږدې ده. مور سره نږدې ده. فاطمه قریبة من الوالدة مور سره نږدې ده. فاطمه مور ته نږدې ده یا مور سره نږدې ده. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ تمرین محل شو. یو طرف ته راله د پښتو جملې راکړي دي، سوال یې راله راکړی وي د پښتو جملې دي، د دې نه تاسو عربي جوړه کوئ. نو هغه تور لیکل موږ د پښتو جملې کړي، دا سور لیکل هم ورله عربي لیکلې ده. او دویم سوال یې راله راکړی وي د عربۍ جملې دي، د دې تاسو پښتو ولیکئ، ترجمه په پښتو کې وکئ. نو دا د عربي جملې راله راکړي دي، د دې موږ په پښتو کې ترجمه وکړه. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.